ستا د بچي دپاره که جنګ شته د ډولۍ دا به راته د حدیث ثابتوي ګورې بیا به ښه دی که ما ته چا دا خبرې وکړې ته ما ته جنګ ثابت کړه په کوم حدیث کې راغلي چې ته د 50 ګاډي په ناوې پسې بوځې دا په کم صحابي دا چل کړي دې دپاره چا هم فتوا ونه غوښته چا هم دې ته ناروا ونه وي دا ډمې چې ګډوي او دا پیسې پې په بوجو بوجو شیندي دا حرامیان سیناکار بدکاره مسلمانان دې خلاف چا فتوا ورکړه چې دا ناروا کار دی خو که چېرته د دین کار څوک کوي بس ناروا دی چې په کوم مجلس کې مینه خورېږي د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د هر مسلمان سینو ته مینه ننوځي بس هغه مجلس ناروا دی عجیبه دین دی یار الله مو د داسې لنډي بوجي دین نه وساته الله مو د پلیت عقیدو نه وساته مونږ هر څه مونږ هر هغه کار کوو چې شریعت مونږ له اجازت راکړې 800 کاله مخکې 900 کاله مخکې 600 کاله مخکې نه د دیوبند نوم او نشانو نه د بریل نوم او نشانو نه د پنځپیر نوم او نشانو نه د مودودیت نوم او نشانو نه د وهابیت نوم او نشانو نو دا فرقې نو دا خلق نو دا مولیان دا چې ګز ګز جبې د رسول الله مبارک خلاف کوله وکړي په هغه وخت کې په میلاد شریف فتاوی لیکل کړي کتابونه به مستقل لیکلي شوي په عربۍ ژبه کې ټولې فتاوی موجود دي علامه ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه کړي علامه ابن حجر مکی رحمت الله علیه کړي میلاد شریف شیخ عبدالحق محدث دهلوی رحمت الله علیه میلاد شریف کړي شاه ولی الله رحمت الله علیه میلاد شریف کړي شاه عبدالرحیم رحمت الله علیه میلاد شریف کړي زه به تاسو ته کم مولا امام جزري رحمت الله علیه میلاد شریف کړي امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه الحاوی للفتاوی کې 8 صفحې باز د میلاد شریف په پروګرام باندې کړي نو زه درته کوم ځای نه نورې حوالې درکړم ولې کوم ځای نه دغه دین دغه دین مشران دي که ټولو میلادونه کړي پروګرامونه کړي صدقې کړي خوشحالۍ کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په پیدایش داسې خوشحالي کړي چې هغه د شریعت دایرې دننه نه بالکل کومه خوشحالي دیګ پوښتې دوه پاخه کې یو جګ شربت هم ته نشي ورکولی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د پیدایش په خوشحالۍ کې ستاسو د کیلو رجوع وسم نه کېږي دونه غریبانان یې بس راشي خبر او په دې ختمه کړو